صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم د نورو په وجه د تندې نه مړه کېدل. حضرت ابو جهم بن حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د یرموک په جنګ کې زه د خپل تره زوی په تلاش کې ووتلم چې هغه په جنګ کې شریک و، او یو مشکیزه د اوبو مې ځان څخه واخیستله چې کیدای شي هغه تږی وي نو اوبه به پرې وڅښو. اتفاقاً هغه یو ځای په داسې حالت کې پروت و چې ساه یې په وتو وه او ځنکدن یې شروع و. ما ترې تپوس وکړو چې دا اوبو ګوټ درته درکړم. هغه په اشارې سره وکړو. په دې کې یو بل صاحب چې نږدې پروت و وکړو. زه د تره زوی اواز واورېدو نو ما ته یې هغه له د تلو اشاره وکړه. ما هغه ته اوبه یوړې. هغه هشام بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه و. هغه ته ورسېدم نو هغه ته نږدې یو دریم صاحب په داسې حالت کې پروت و چې ساه یې په وتلو وه. هغه وکړو. هشام رضی الله تعالی عنه ما ته هغه ته د ورتلو اشاره وکړه. ما چې اوبه واخیستې ورته ورسېدم نو د هغه ساه وتلې وه. هشام رضی الله تعالی عنه ته چې واپس راغلم نو هغه هم په حق رسېدلی و. د هغه نه چې د خپل تره زوی ته واپس راغلم نو په دې کې هغه هم ختم شوی و. انا لله و انا الیه راجعون. پیدا کېږي د دې قسمه ګڼې واقعات د حدیثونو په کتابونو کې ذکر شوي دي. انتها د دې ایثار چې د خپل تره زوی مري، ساه یې په وتو وي او تږی وي، په داسې حالت کې بل چا طرف ته توجه کول هم مشکله شي. دا لا څه کوي چې هغه تږی پرېږدي بل ته اوبه څښلو دپاره لاړ شي. د دې مړه شوو روحونه دې الله جل شانه په خپله مهربانۍ او فضل سره مشرف کړي چې د مرګ په وخت کې هم کله چې هوش او حواس ټول جواب ورکړي، دا هلک هم دې کې ساه ورکوي.